سلامونه کتونکو رالو پاکستان ته او په کور کې مو بالکل ابدا حل نه دی ویلی نه مو په خپل کور کې ویلی دی او نه مو د یار دوست هیڅ چاته مو نه دی ویلی خپل ملګری چې مې کم دی هغه مې راهوږدی دی ایرپورټ ته او هغه ته مې هم دا ویلی دي چې زما یو ملګری راځي او هغه به د ایرپورټ نه اوچت کړي نو راځئ دې ملګري د بیله ټلیفون کوو چې کوم ځای ته راورسېد او چېرته دی وله وایفای ډسکنیکټ شوې ده قسمته واتساپ ته کال کوم خا به بتا سو چې پاکستان نمبر او دای څنګه ونی پیژاندل واتساپ دی पूछा क्या ना मामा سړی موبایل نه اوچت یار راغلی رابطې نه دی او که څنګه چل دی زه شفقدر یم او ډېری شفقدر راغلی یم که نه بیا راړو راځو به نه که نه سړی نمبر نه اوچت رابطې راغلی نه دی او که څه چل یې کړی دی دې شمېرې ته ته زر زر راسې بس هغې ومره چې پرېږدی حبیبه څنګه چلې زړګیا سړی درته بار ولاړ دی مسلمانه ته د سره موبایل نه اوچتې او کوم ځای کې یې کوم ارمیزیا کې بهر پارکینګ کې ولاړې که چېرته ولاړې زه صحیح ده زه ته پارکینګ ته لاړ شه زه هغه ته ویم چې پارکینګ ته ورشه صحیح ده سړی د ارمي والا سره انګیج شوی دی حبیبه ته پارکینګ ته ګاډی ورسوه زه هغه ته زه ویم پارکینګ ته ورشه چې ورک ګاډي نمبر دی څه دی ګاډي څه نمبر دی د ګاډي دی او څه شی دی 86 د کرولا دی 180 څه شی دی او خیر 86 ها اوګه دا برو احمد زه د نورزم زړګیا سړی را رسېدلی دی صحیح ده څه خوشته راسته نه الله خوشحاله شي والله ګران شي منن مهرباني لاړ یار خوشحاله منن مهرباني نه مننه خوشحاله شي په الله ګران شي ملګری چې کومه دی را رسېدلی دی او وایي چې بهر یم راځه نو ورځم ورپسې دته ما نه دي ویلي چې زه را روان یم ما زه خپله یم ما چې زما یو ملګری دی او هغه به درځي او هغه به اوچت کې او وی به سي کلي ته نو ټول کور کې مې هم نه دی ویلې د خانجي پاټ ته به ګورې چې خانجي به را سره لاسه کوي هغه ته مې هم نه دی ویلي بهر ووتو د ایرپورټ نه او ورځو پارکینګ ته حبیب په بانه باندې راوستی چې حبیب به څه کوي سی مې نه کي زه ورته یم چې ته کوم ځای کې ولاړې حبیبه خدای دې ورک نه هغه ته پارکینګ کې ولاړ دی ته ایرپورټ کې ورته دننه ولاړ مې پارکینګ کې کوم ځای کې یو هغه در خدای دې ورک نه هغه د بار ولاړ دی ایرپورټ ته دننه تللی لکه واټ از دیس بار ته ولاړ دی شابه زه روزه ها تا ته واتساپ باندې میسج نه وکړې یګه کټې کو غیر پورت ددن نه تللی دی او زور دلته بهر ولاړې ما او کنه زړګي په ایرپورټ کې دنه ولاړ دی او دنه تللی ما وای زم بهر روزه روډ ته روډ ویبا روډ باندې ما کېږي
دی لکه ما وې زه به تاسو سره پټ دغه کېږم زه به تاسو دومره دې په عذابو ولېږه نه قسم دی ایوب جانه بخیر اختر چې ته راوي د خانجي په ځای راته دا په ژړا نه شي هغه هم په ژړا کېږي په خوشحالۍ کې څه شو رابیک راولو رابیک خو ستاسو کومه دی سړیه سړی یاره ډېر اچانک چې کومه دی راووتو ډېر اچانک یې ګیر کړو لیکن دا به ما دومره په عذاب کړی وی چې هغلته دی او هغلته دی خو زه بهر راوتلم او دا راورسېده زه چې ځو راځه زه غرور ډېر خفه یم ولې خفه یې بیبه خفه یم مړه په ایماندارۍ خلک داسې کار کوي لکه واټ از دیس زه خو په دغه ځای نه په ګډا راتلم ابي مو چې زه به دغه ځای نه په ګډا راتلم چې ما ته پته وي چې زیشان خان راځي هسې څنګه چلېږي درسره وګمانې که نه قسم دی که ما ته پته وي که نه چې ته ما داسې ډایرکټ ګیرې ته ما سم تاولې پوه شوې دننه ډایرکټ لاړم او چې ورغلم میلیاره به تاوې زه به رفیق بار ګایس ته ووایه زیشان راسره څنګه ګوته کړو ټوله کیسه ورته وکړه هلکانو زیشان راسره کم کار وکړه زه د ماتې دا رفیق استاد را روان دي صحیح شوه چې پسې د کوره ووتلم تا ته ما سوچ چې زما ملګری دی هغه به د ایرپورټ نه اوچت کړي بالکل خو زه مړه پسې ته به خوښه وه کور کې مې هم نه دي ویلي د خانجي ته به ګورې هغه فلم مسیږي ما ته په لاره کې هغه به نه راځي هغه به اختر نه راځي अब اختر له راځي دا مړه غلطي شوې نه که تا ته چا چې ته ایرپورټ نه روزه ګوره موږ دا سرپرایز دا تاسو له درګه اوس ګوره اوس مخکې خانجي ته ګوره چې خانجي به څه ریاکشن یي کېدای شي شیبه را باندې وکړي کېدای شي کنزل راته وکړي کېدای شي سم نوي سایډ او یکدم وایي چې بس دا ولې ته ځان نه راغلی خانجي موږ چېرته ځان له پرېږدي چې ته دې ځان له ایرپورټ نه راولې ویډیو کوړمبې ویډیو زه لا ویډیو ګورې نه اپلوډ کوم ما ته ورې ته دې کړې دي ویډیو وکړه خو اپلوډ کې به نه چې کور ته نه یې متلی اوس به دې ویډیو په وار روان یو خانجي به سي کې وکړه اپلوډ کوي ما سیټ ته گاډي او دا لګا خو زه دې پوجن موجن مړه اوزه تی اوزه جانه دو خلی ولی جانه اوزه اوس په پوجن او دا چل دی واغه چل دی اوس حبيب زه ویډیو کوم زه ډېر سخت خفه یم د ما سره وکړه کړې دا کنه چې ما ته ویډیو ګاز دا ګوره دا سرپرایز ما به راغستې وه سیرا والله ډېر سخت خفه یم استقبال به مو کړی وی او نیکه الګه ما ګوره دا ما دا شکار وکړو د حبيب سره کنه ما چې تورګه حبيب زما خبره منی کنه منی خو امتحان کې کامیاب شو الله تعالی یقین وکړي که ما حبيب ته دا ویلي چې زه در روانې ما یا به دا ما دومره هم پې کړی چې مطلب زه در روانې ما هیڅ قسمه دغه پکې نشته د هغه ځای نه مې هېڅ چاته نه دي ویلي ما دغه رنګې پټ ځم اوس کور ته پټ روان یم اوس به هغه فلم سي کوي که څنګه حبیبه بالکل کور کې مې رانغت نه کي او را باندې نه کي چې څه کوي روټۍ مې جاز کې خوړلې ده جاز کې خوړلې که نه جاز کې مې خوړلې خوراکونو له خو رانهمه که نه د پاکستان داسې خواږه خلک دی خوراکونو له رانهمه کومه که نه ما پرېښي دي خوراکونه حبیبه یاره نه کار ما ته پته وکړه نه چې ته په خپله راځې نو ما به د جمعې لمونځ نه دی دا به ما په پېښور کې کوم زه به دلته کې تا ته ناست وم دا به ستا انتظار ما کوم خو ډېر سخت خفه یم یار ښه نو ګایز موږ راورسېدلو دا ټیم خپل وطن ته پاکستان ته الحمدلله چې کومه دی اوس روان یو کور ته د خپل مشر ورور د خانجي سره به ملاویږو هغه ته به په واتساپ باندې کال کوو چې الکه زما یو فرند در روان دی د هغه سره موږ کم ګیم کوو خانجي ته به موږ دا وایو چې زموږ یو فرند در روان دی او ته د هغه سره ملاقات وکړه هغه غواړي چې د تاسو سره میلاو شي اوکې دا هغه به موږ په دې بهانه باندې روباسو پیله خو ګورو لونو ورځې دي لو هم شروع دی پټي کې او کسان یې لګې کړي مزدوران او ما ایله لونو لم به کې رښتیا وي راورسې خو دا ښه دی چې مزدوران یې لګې کړي دي ما چې دغه غم راته نه پرېوته او بوس خو به راباندې چلېږي ورته نو دا ټیم موږ له راکړي اجازت او بلی ویډیو ته انتظار کوئ د خانجي ویډیو ته ته څنګه بای بای خوږه کنه ځه ټولي ته والسلام راورسېدو پېټرول پمپ ته سوري سی ان جي پمپ ته سی ان جي پمپ ته رالو سی ان جي اچو حبیب استاد چې په ګاډي کې سی ان جي نشته دی او لګي هم ولېګو په جوسو پسې نو سړی به موږ له جوس راوړي او موږ ورته سی ان جي ته قلار بوس په دې لاین کې ولاړې لکه واټ از دس حبیبه تا پېټرولي ګاډی ولې نه راوستې تا سی ان جي راوستې دی لکه واټ از دس په دې باندې دوکه شوم چې دی په خپله راته که نه او ما ته وی زه رفیق استاد راځي نو بیا به ما پېټرولي ګاډی را روان کړو دا خو زمونږ د کور ګاډی دی وړوکې د
ایمرجنسي لپاره دا ایمرجنسي لپاره دا دی او که چېرې تا وي چې زه په خپله راځم نو بیا به ما صرف را روان کړی و پرېمو دا ګوره موږ تاسو ته سرپرایز درکړو سرپرایز پوه شوې زه خفه یم ما سره ډېر سخت ظلم او زیاتي و خفه یې که نه ډېر سخت مه خفه کېږه بس یم څو دې درته وایو هلکه نو بس موږ دا جرافي والا نه نه مننه په شا الله ګران عزتمن مهرباني خیر خیرونه دي قربان شه په تاسو ودان یاره دا مینوال چې کوم دی کنه دا ډېر ښه خلک دی یو نو مونږ چې کوم دی گاډي هغه د شاته ولاړو او بي استاد دی ویل چې گاډي بالکل مخکې راوله واغه د موږ د سنجي د گاډي هم ودرو او چې کوم دی یخ هم راوخت دا یخ ودرو اوس کوخه څنګه سنجي ونه وشو مینوالو منی کنه منی ډېر نمبر یې درکو ډېر د ټولو وروسته ټولو پیل یې راوستي د ګرالس کې خو دا خبره باندې چې وروسته ولاړ او مخکې به دي دا مینه لکه نه زموږ د اواز زه د شاخوا ته زما وزر راځم مرازه کنه ته مخکې زه شا سپیډ څه ودرېږه شا سپیډ څه ته ودرېږه راورسېدلو خپل بازار ته کې شو د ګاډي نه دا ټیم او حبیب استاد ته مې ویلې چې ته لاړ شه ګاډی مخکې ودروه زه چې کومه دی وړو له مطلب لږ فروټ راخلم نور هر څه خو موږ راخیستي دي خو دومره دی چې کور ته ځي سړی چې ځان سره لږ شاتې فروټ او څه ځان سره واخلم دلته زما یو ملګری دی چې هغه به څه لګولي هغه پکې ګورم لکه رب دې بنې کاکا موږ دې ګاډۍ ګورو ته هندوانې لګولې دي لکه واټ از دس یاره السلام علیکم په دې پالون بچې د کوم ځای نه رالو د دې هندوانې لګولې موږ یې ګاډۍ ګورو یاره څه پوزیشن دی یاره خی خیرونه دي امن دی وکم زره ها چې ګاډ اوس ته راځي ها اوس د بهر نه راځي وځي عزتمن خوشاله الله ګران سړی ویډیو اډوایز وکړي اډوایز خو پرې نه کېږي که نه لکه واټ از دس که څنګه حبیبه دا خلک به څه دی لکه موږ خیرونه دي نه که ته ښایي لکه موږ به څه یو او خلک به څه دی تاسو په دې ټیم کې وایي چې ته راشه اډوټایز وکړه نو دا د اډوټایز ټیم دی لکه تاسو ما ته دا ووایي دا اډوټایز ټیم دی حبیبه دا ټیم دی د کور د تللو ټیم دی کور د تللو ټیم دی چې اډوټایز وکړه دې سره بیا د اډوټایز غم دی خټکي راغلي دي یاره تش خټکي پراته دي نه مړه راځه وای هاي غنمانو لاره ورسېدم لکه چې غنم سترې پراته دي سترې شل والے مو ولاړ دي ترېشل ورته تیار ولاړ باران دی که نه په تیارو غنمانو باندې رالم خو خانجي دلې مې پټي ته بونځي وایي چې راځه ځي شاناله لو خو په مزدورانو کوي خو چې دا ترېشل در باندې وکړو خیر دی خانجي لکه وی آر مسافر لکه موږ ایم مسافر که څنګه حبیبه مو ورته چې ایم مسافر یا خانجي په تا خانجي ټکارم نه کی خانجي تاسو کې بدري مزدوران براولي چې لکه کې نو بس سړي کې نو کار دا ګورو کې دې خانجي په خپل په کار ورشي او خو نه سم دسي ماشاءالله ډیر زیات خوشاله دا ټیم راورسېدلو مقبرې ته دلته زمونږ د والد صاحب خبر دی ما کله هم داسې ټریپ به زما نه راغلی چې زه به بهر تللی ما او زه به دلته د والد صاحب قبر له نه راستون شوی مطلب یا چې زه راغلی ما زه به دله راغلی نه ما د بهر ده چې کله زه راځم زما چې تګ هم وي نو زه خپل پلار له راځم او دعا ورته کوم دادا جان لاړلو د دعاګانې راته کوه او چې کله موږ را هم شو که نه کله موږ د مسافرۍ نه راشو نو په هغه ټیم کې موږ اول د خپل پلار خبر له راځو هغې نه بعد بیا موږ خپل کور ته ځو د خپلې مور سره ملاویږو نه شه دا مصطفی شو
کتونکو زما په خیال یو مسافر به هم داسې نه وي چې د هغه به یا پلار وفات شوي یا به مور وفات شوي او هغه بیا کله مسافرۍ ته ځي نو هغه به داسې تللی نه. مسافر چې څومره هم دي هغوی ټول راځي اول د خپل مطلب که مور که پلار د هغوی قبر مبارک له راځي او دعا ورته کوي. د هغې نه بعد هغوی بیا خپلې مسافرۍ ته ځي او چې کله را هم شي نو پیله زمونږ د مسافرو سلام په مقبره باندې وي. څومره هم چې زمونږ مشران دي کشران دي وفات شوي دي الله پاک دې وبخي، الله پاک دې هغه دنیا ښایسته کړي. موږ له الله پاک د نیکو اعمالو طاقت او توفیق راکړي. پاتې دنیا ده او 2 ورځې ژوند دی، ښه کارونه وکړئ. ګلونه ماشومان هم رانه راغلي. لکه تاسو څوک یې؟ چا بچي؟ عمران خاجي. ښه اوس خانجي راته ولېږلي، خانجي ته بیا څه کوي؟ خانجي د هټۍ خانجي دی. ته ورته وګوره څوک؟ ته ورته وګوره، زه ورته نه ګورم. هیله کم مه کوي به په خدای چې دا ودرېږي چې څه ګوته ده. خانجي نه دی، خانجي نه دی. لکه مو ویل که خانجي په ګاډي کې راغلی، هغه ګاډی دی مو ویل که خانجي دی. خانجي ته په وټساپ باندې اوس کال کومه، ګورې د لو ویډیو راته رالېږلې چې مطلب په پټي کې لو شروع دی. کال ورته کوم راځئ. کله وټساپ په میلاو شو اسنه اکثر د وټساپ بند دي. السلام علیکم خانجي. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ کوم ځای کې یو؟ کور ته راغلې کوم ځای سره یې؟ ښه ته له کور نه بهر راوځه، کور نه بهر راوځه ته لږ. کور نه بهر راووتلې؟ دغه دی دغه دوکان مخې ته لږ ودرېږه. زما یو ملګری راغلی دی د سوات نه او هغه در سره میلاویږي. بیا ځي صحیح ده، دوکان مخې ته ورسره بهر ودرېږه. او ما چې کور ته راځه شابان. ها صحیح ده. خانجي په کور کې هم دی خو زه بهر ولاړ یم. دغه رنګې وایه که نه ما چې زما ملګری دی د سوات نه راغلی دی او تا سره ملاقات کوي بیا درنه ځي. خانجي راځه زه بهر ولاړ یم، راځه چې زه ولکه چې راته نه کړی به چې اختر روژې ته راوي عبادتونه مزونه اودسونه. لکه څنګه چې دی؟ خیر السلام علیکم. خیر څنګه برابر برابر خیرونه دي امن دی وایه ګنځه کیمرا به دغه رنګ کیمرا شاته نه نیسه. اوس وړو خو څنګه نه خو باشه څه کوي دغه رنګ. اوس داسې کار دی که نه چې خانجي ته مونږ کال وکړو اول کانم چې څوک مې نو زیشان راغلی. دا ملګري هم ودرېدل، زمونږ کلیواله دي راته ودرېدل. د خانجي سره مو دغه ګوته وکړه، تاسو سي کړه څه کوي ګاډي والا له لار ورکړه. زنانه دي ورسره واړه بابا واړه اړېږه مو. نو خانجي ته مو چې راوځه او ملګری درته انتظار کوي، د سره ملاقات وکړه او بیا ځه. نو راځئ ورځو د خانجي سره. ښه خانجي بلا اوس ما ته څه کیسې بیسې کوي چې لکه واټ از دټ. ما دې ګاډي ته ما کتل ما چې په دې ګاډي کې خانجي نه وي. ما وین نه دی خبر کومه. اوس برابر اوس څه یو ولته پرواله تاسو به خورای نه هم راوتی دی ولاړ. دې د جوړ چا څه ویلي دي؟ الهکا چپ کور کې راځه. السلام علیکم. لقد يرى ویني ویای تا ګوره زه پټ راتلم کارینې نه غنم ولا ولا ځان راوړم. قانی بیا خپه کېږي که نه یاره. غنم وره بل تاسو ماما سره چاته ګوره دې کور کې حال ونه وایي ګوره. صحیح ده څنګه چلې باسته که نه یاره. ګوره مونږ د رقم موقع کې راغلو ځان هم دله راورسه وګوره تا کې بیا دغه چلي. خیر لکه ویسار خانه ته هم خفه شوې که څنګه؟ بیا ته څنګه چلې ښی
Umayma, راځه کنه بچنګي خپل نه نه کور ته نه وزم اځي سره سره خی ټیک ټاک راغلی هرونه همن تخی سلی کې یو کس را روان یا کیمرا کې براته ګوري کې یا خمو مزه کورته نه دی ګوري بس پرې حبیبه چې دا وسنګه چې خی لمه جاري بدلې کړې همن دې تاسو مې رښتا چې ما وې چې ما ملګری د رنګ د ملاقات سره کوي والله دا وسنګه کیمرې ته ما دا د سیګللی ما دا څنګه چې دا سړی خو ځي ما بشارت دي ما به به ما به څه چل وشو نو ما اسی باندې وکړه چې مور پین شي مال وای आवाज راځي کنه چې مور د خان را پاسې دمه او بدل تکینه سم دوی ته ما لازم نشان ملمه دي چې کینو وته او واړم د ټول وته اے تاسو هم ستړي مې جوړ کړل کوټه اس دې خیز ولا بخیر اختر روزي تراوي او مې مستړي مشي بخیر تړي مشي او ته سمي دا چیرې ویستو محمد عدنان دی ورته څنګه خیر څوک راځي بخیر محمد عدنان دا زما بچنګي دا چې ما لا غفیر زرا غلی ما نه راځه بچنګي تاسو کله بچیو دا ما نه راځه وسنګ ما راځي بابا چیرته دی محمد عدنان لکه ما ته ګره ایم هيار بابا لکه سړی سوچ کې دی چې لکه واټ از دیس دا سی حساب کتاب دی عدناني بچنګوټه حبیبه ګاډي سیر تکا دا سامان تر دا سامان دی ولا دی له دا کیزه کور ته نه کې ګوره زه کور ته پته نه وځم مور کوم ځای کې نه تاسو مې راځي ها تاسو دې دلته ودرېږئ دا شي نه څه دی کتونکو دا و زمنګا د کور راتګ خو منګا پټ راغلی څنګه چې تاسو ته پته ده خانجي هم را سره ولاړ دی او دا ګلالي وريرونه او خورینه او خورزه او دا ټول سره ولاړ دی واغه زما بچنګ محمد عدنان نو رالو کور ته هیڅ کله هم داسې راتګ نه وي په کار خو ما په دې ځړه کې ویل چې راشي نه وجيبه سټایل کې کور ته زو ولې چې اکثر لمغه کور ته راځو نو دنیا خلک پریشان رااله او لاړ نو ما داسې ناصافي کور ته زما چې څوک خبرم نه او د راتګ نه بم دغه دا مطلب تکلیف ورته ملاو نه شوی تم به خپل کور ته نه څنګه خان ته به څه وي زه کار خو دې څه وکړم لکه په سړی باندې چې एकदम اختر شي एकदम اختر شي دا مغه د روزو اختر یو خلک وې سار روزه د والله پاک एकदम اختر کی एकदम اختر کی مونږه एकदम اختر را لې زبا سم د سیم خو چې و دې کړ پېښ وګینی را دا چې وینا وکي چې الکه مونږ درځو هغه انتظار د دې راتګ نه زیاته خوشحالي هغه انتظار کوي چې الکه سبا برازي کا خیر او خلک وته د مخ کې نه خوشاله هغه ورځ شمار یو منټونه دا خو مونږ د پټی نه رالو اته ول بار ته روزه ما وی چې خدای څه چلو شو ول مرګره مې روان دی او تاسو ملاویږي مال لکه تم روزه او ته دته خو ما ول تم روزه مال تخیرنی اوس پټی نه رااله جامې به بدلې کړې ټول پټی نه رالو چې وته سړی رااله لو مزدورانو لو وکاو بس مونږ په ځګړای میډای را تړل ما ویل که خانجي په هر ځای کې زو په ځما په پټي کې پټي ته بزو حبيب ته ما ویل او وسرالو او ما بازار ته بزو کړل یو کور کې کینه سمون ویل پیلې چې پوخ کې چې اوس غا خو زبر بارو جری تر وته مونږ ویل چې به مل مسه یو زی اوس الهکا هغه پکې الله پاک دا مل مراوه زبس کتون کو دا موږ تاسو خپل سفر شریکو خانجي دا چې کومه خورینه هم ولاړ دي او مې مجانی هم را سره ولاړ د مې مجانی ټاټا وګه شرمېږي ولې دا غاړي کې بیا ساته ان شاء الله د بل ویډیو پوری اجازه راکړئ الله پامان